علیہ وسلم یو حدیث تے حدیث قدسی دے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب چې الله وی چې زما کم دوستان یا عالمان د خدای دوستان دي کدی پس چاس پکوي زماره طرف نو ته اعلان جنگ دی الله وی یو عالم پلار روانو ساده سړیو او باران شو خټه وی نو یو خزه خاوندم پلار روانو نو دی عالم غریب بخ پوچتا غشتی نو هغه خټه په دې خزه په جامو ور پریوت ساس کی په پریوتن نو خاون له په غوسه وراله نو راغي او دی عالم نه په مخ یو مضبوطه صاپېړه وستا وی زما په خزه دی خټه ورويشته ظالمه په قلار ده لته جوړ کړی دیو لته ویو زما په خزه دی خټه ورويشته دا مولا صاحب غریب په دا مخ یو صاپېړه وو من دیغ غریبو عجزو سبوس بدل علمو جگلی بکم دی مرا روان دی او اغی پلار اجلال الکورتا و دی پلار لان اس دا خدای جی بشان دی دی چی پا کمالارتا علتا دا الوی دکان مٹایو والا اس باران دی یخنی دا نو نیکان خدا کمشتا مٹایو والا وی خدای الوا میں پا خکللا خمد ادارا گرما او چی لنبی سوکراغی نو لنبی باغل خیراتی ورکو بیا بخرسو دا مولی سے پہ ورا استاد جی لگ دے خوانا شاولے ما بس دا الوادا او اس میں تازہ پخکڑا او لنبی تو خرماتا دواؤ بیا بخرسو دے غریبی دکان تا دنک او گرم الوے پہ خوڑ نو چی جمی وی او بارانی میں او گرم الوامی نو بشیر جان تا دے خدا خیر کی بیا نو چی الوے خوڑا دل تدا کارو شو التا سے چلو شو التا الک او غجینه خز خاون کور تلاله بر چت خطل چې خطل د خاون د خپو خویدا او بر نه پټس را پریوت سټي مات شو مړ شو التا مړ شو دلته کې دا مولانا صاحب چالوانه مړ شو نو وای یا الله ساجيب نخدي دي او ساجيب قدرتونه دي خلق لسپېړې ورکه پهلواګانې غوري سپیڑے ورکے پہلواگانے خورے التا دے سپیڑا راکلا دلتا گیا الوا راکلا التا آگا خزج خاون چے مرشو او خلقو تیرا شور خلق رالل یوی بس نور پریدے خاون خواست سے مرشو خود دا یو سڑی خیرہ اکڑا سڑی سوکتے وی دا قسی یو مولی سے بلالا دا جامو دا پٹکیو دا دشک شابیرہ غوانا نور غرق نشو دے خواست سے مرشو دا پس کسان پا مندرا دل دے غریب پلارا روان دے اور آوے گردو اور ایک استاجی تعالی چا سپیړه درکړې وی یو وی خدا غد برنا پرې وته مړ شو خیره دی وته وکړه وی نه قسم په خدای کې مو ته خیره کړی وی خدای رولې ګلو او که نور خیره غوري غار کې نه کینو والله کوم خیره کړی وی بیا دا وری مړ شو وی دا زکه مړ شو وی ارسو خپل معشوق خپکیږي زما د خپونه د هغه خدای ته دار لاړې نو خدای د هغه معشوقه و خوخه وا نو اپ خپشنو مال سپېړه راکړه او زه د خدای معشوقم خدای په ما خپشنو هغه سپېړه ورکړه نو حدیث قدسی دی وريات ساتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئی دا خدای پاکنا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب علماء سر بنا چیڑے اغی پس اسپکی بناوائے یعنی خدای بیدنو باز پا یو زینا پا بل ایدنو بازی پا بل زینا پا بل ایدنو بازی پا بل زینا پا بل ایدنو باز دانا جی دا پوڑای ندر آغوردی و تابا ملکی و بل زی بدن دا شی بدنو باز بالکل مانا کئی دا کدا دا خدای را دین خدمت کئی دا دا پیغمبر پا مشن روان دی دا پیغمبر مشن هم دو چی دا خدای دین خلقو تا رسی او عالمان هم لگیاری دا خدای دین خلقو تا رسی نو چی دا خدای دا محبوب دا پیغمبر مشن الاس کی غشتی رو خلقو تا رسی او تاغی پس کنزل که نو خدای بنا خرف کی لما استاز دی او زی لیگم یو زیتا او اگا استاز سو کوٹا کئی نو دا داسی شولکا چیزی ووالم دا قرنگی دا عالمان دا خدای استازی دی دی دا خدای دا دین خلقو ترسی او خدای و تا ویو رساوے او خلقو تا موی چی دا زمان دین تاسو ترسی نو چی تا دا خدای استازی وی دا دی جو لکا چی خدای دی وو عیاذن باللہ نو خدای خو نشیوانے او لکی دی روانیو کو نو خدای بدانا آغی بدلا خیر دا پکیو زیادی خبر آو نو اغا خدا اخاون تا غصہ شوا وی تاغا ملالزی سپکے وی حدیث تدکو وی اغلا خود تکیم نور دیسا نا پویا دی
بس سړی جوش کې راغی وی ښه که زما د استاذ ته 1,00,000 حدیث یاد نی نو ترې په ما په 3 طلاقو طلاق اوهو خدای دا شو شپه په غم کې تېره شوه ښځه وی څه غول مې وخوړل چې ستا استاذ پسې مې خبرې وکړې هغه وی ما څه غول وخوړل چې خولې نه مې ټک وویسته دواړو ډزو که اوس پته نه لګي چې څه به کېږي چې شپه تېره شوه سړی ستومان لري چې اخر خاوند خو ښځې مې ګن د خولې نه وویسته دی څه وکړل او ما بیا د خولې نه ګن ولېسته زه څه خبر یم چې استاد 1,00,000 حدیث یاد دی او که نه دي 1,00,000 خو ډېر شی دی ټول قرآن شریف 2.5 تقریبا ایتونه دي او حدیث څه آیت نه راکوټې دي بلکې زیات حدیث ته آیتونو نه لوی دي نو څونه ترې جوړېږي نصاب یې ولګوی څونه جلدونه د قرآن عمره به ترې جوړېږي سهار وختي راغله خپل استاد ابو زرعه وی حضرت تعالی راغلی ما دقسې واقع پېښه شوه اوس دا راته ووایه ما خو ویلي دي که زما استاد ته 1,00,000 حدیث یاد نی نو ته په ما په 3 طلاقو طلاق نو 1,00,000 دي یاد دي که نه دي که یاد یې خو ښځه طلاقه نه ده او که یاد نی نو بیا به ښځه طلاقی هغه ته ځای مزې کوې نه طلاقه ځای مزې کوې نه طلاقه نه دا خو راته ووایه څونه دې یاد دي وی 1,00,000 حدیث مې یاد دي 1,00,000 مې یاد دي داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړې 1,00,000 حدیث زمونږ او څنګه وی دا تا چې 1,00,000 یاد کړله ماشاءالله وی دا 1,00,000 راته داسې یاد دي لکه تا ته چې صورت فاتحه دا لومبي الحمد صورت ته څنګه یاد دی وی داسې راته یاد داسې حافظې خدای ورکړې زمونږ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کوم د فقه لوی امام دی دته د حضور پاک 6,00,000 حدیث یاد 6,00,000 دومره لوی عالم 6,00,000 حدیث یادول څه وړه خبره امام بخاری رحمت الله علیه څه وایي د دې حدیث دی بخاری شریف کې تاسو ورته وایه الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه دا کتاب بخاری شریف وی دا مې د 3,00,000 حدیثو نه را منتخب کړی دی 1,00,000 صحیح او 2,00,000 غیر صحیح دا غې نه مې دا را جوړ کړی دی 3,00,000 مې یاد دي زمونږ امام ترمذي رحمت الله علیه د حدیثو کتاب یې لیکلی دی وی یو ځل په لاره تلم وی د حدیثو حج له تلم د حدیثو یو لوی محدث استاد را سره قافله کې ملګری شو زما سره په لومړي ځل ملاقات وشو وی ډېر خوشحاله شو وی ما ورته چې حضرت ما سره ستا یو 2 کاپې لیکلي پرتې دي ما ستا د یو شاګرد نه لیکلي دي 2 کاپې او که ادې ما ته لږ ووې نو ته به زه به ستا نیغ په نیغه بېزدار ډایرکټ شاګرد به دی وی ورشه راوړه وی چې ما خپل سامان وکړه نو زه تېرو ته وما د هغه کاپې ما سره نوی رانه کور پاتې شوی ما خو اوس خو مې دی مولوي صاحب ته وایي چې ما سره شته اوس به یم چې نشته نو وایي به چې راپورې ټوکې دی کولې نو سپین کاغذونه مې داسې راواغېستل وی مې چې صاحب وایه راته وی ما ګوته داسې په سپین کاغذ ګرځوله لګیا دی حدیث وی ما پې ګوته ګرځوله وی ناګانې په کاغذ نظر شو ما ته چې ما پورې ټوکې کې تا خو یې هغه ستا شاګرد نه چې مې کوم 2 کتابه لیکلي دي هر سره دي اوس خو د سره سپین کاغذونه دي زما وخت ضایع کې وی مې چې صاحبه هېر شوي مې را سره لیکلي مې دي قرآن هېر شوي نو ما وی چې اوس به تا ته ملامته شو نو سپین کاغذونه مې راواغېستل خو خیر خفه کېږه ما چې تا څونه ما ته یاد مې شو وی ما ته وی چې واوروه وی چې څومره حدیث راته هغه استاذ ویلي نو اول نه اخره پورې مې ورته فرفر واورول وی دا دې مخکې یاد کړي که اوس دې یاد کړل وی ما ورته دقه اوس مې چې تا نه واورېدل یاد مې کړل وی داسې حافظه خو مې د چا نه ده لیدې او د ډېره ناشنا راته بله وویم دې په آخر وخت کې په سترګو ړوند شوی نو یو ځل حج لته امام ترمذي رحمت الله علیه حج لته په قافله کې په اوښ باندې سور نو چې یو ځای له ورسېد نو سر یې داسې ښکته داسې ټیټې نو چې سمن دې لاړ نو سر یې اوچت کړ
نو ملګرو ورته وی صاحب دا سر دې ولې ښکته کړ؟ وی دلته ونه نه وه څه؟ وی نه ونه خو نشته، کولو لاره ده. وی خلک ودرېږي، قافله ودروله. هله د دې کلي والا نه تپوس کوئ دلته کلی شته، بوډاګانو نه تپوس وکړئ. پخوا چې به مونږ حج له تلو زما سترګې جوړې وې، نو چې کم سړی به په اوښه سور و، نو دلته یو خونه وه د هغې خرام په دې لار را ټیټ شوی و، نو هغې سره به یې سر جنګېده، نو سر به یې ښکته چې مونږ جوړو، مونږ به دا چل کوو. نو ما اوس هم دا سوچ وکړو چې دا د خرام هغه ځای دی او خرام دی دلته، نو ما سر ښکته کړ. او تاسو وایئ چې اونه نشته، خرام نشته، نو معلومیږي دا چې حافظه کې مې فرق راغلی دی، معلومات والی. نو چې د کلي د مشرانو نه تپوس وکړو، نو مشرانو ورته وي دا مولوي صاحب ټیک وایي، دلته پخواونه وه، ازاله شوه غورځېدلې ده، نو چې څوک به په اوښه سورو نو سر به یې ښکته کو، ګنې سر به یې ورسره جنګېده. یعنې څو کاله مخکې په دې لاره ذکر وکړه. زمونږ د کتابونو کې یو لومبی راکوټي کتاب د نفت العرب وته کې یو واقع ده. یو سوالګري سوال وکړ، وی خیر راوړی خدای مو بخه، نه د لرګي په کاسه کې ولا خیر ورکړ. هغه سوالګري هغه کاسه وتښتوله چې د دا خړوندې را پسې منډه نه شي والی، ویې تښتول. نو ډېره موده پس دی په مینا کې ناستو، نو یو سوالګري چغه وواله، وی خیر راوړی خدای مو بخه، د کلک د مټه ونیوه، وی هغه کاسې والا خو نه وی یمو مکه یمه وی. څول کاله پسې د اواز نه وپېژنده. وی بشیر جان سره هم څوک میلاو چې لکه نن وی ټول تقریب پتا دی یار، نو خطا دی وی پلانکي په خیر، پلانکي په خیر، اواز د خلک پېژنګلو کوي. داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړې. زمارونو د دې نه زیات درته وویم، زمونږ شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه په یو میاشت کې قرآن شریف یاد کړی دی، نه حافظه ده. او مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه چا چې د ابو داود شریف شرح لیکلی بدل المجهود په 2 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی. او مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الهند صاحب د مالټې په جیل کې قید او په تور اوبو کې انګریزانو نیولې، د ولا ځان ورساو. نو هغه چې د جیل دا روغه هغه ته امام دننه کا، وی تا لکه روغې کلې ونې، خلک د جیل نه تښتي او ته ما دننه کا. وی یو زه مجرم یم، وی څه جرم دې کړی دی؟ وی دا ما شیخ الهند چې کوم جرم کړی دی مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه. وی ستا نوم څه دی؟ وی زما نوم حسین احمد دی. وی بس ټیک ته تا پسې خو زمونږ پولیس والا ګرځي، خرج په خپله رالی. نو چې دننه شو جیل ته، نو شیخ الهند صاحب ورته وی حسین احمد تیم راوستې؟ وی صاحب ستا خدمت له خدای راوستم، نور غږ یې ورته ونه. نو د رمضان میاشت شوه، نو شیخ الهند صاحب وی اله څوک حافظ وګوره چې ختم په تراوو کې رانه لاړ نشي، ځکه په ژوند کې مې دا سنت چېرته نه دي پرېښي. نو په ټول جیل کې بارکونو کې چې معلومات وکړل، نو یو حافظ هم پکې نو. نو شیخ الهند ډېر زیات خفه شو، وی حافظ پکې دی. دغه وخته پورې لا شیخ الهند صاحب هم قرآن شریف نو یاد دی، ګورې وروسته بوډاوالي کې یاد کړی. یو حافظ هم نشته په ټول جیل کې. څه کال خو به دا سنت زمونږ نه پاتې شي. مولانا حسین احمد صاحب ودوی صاحب ته ماته دوا وکړه چې ماته خدای یاد کړي. دروازې به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراو کې په اوروله ورته. دریم یو میاشت تیره شوه، په دې میاشت کې 10 سپارې قرآن هم یاد شو او په تراو کې وعمره. شیخ الهند صاحب وی ښه ته یادولی چې زه به نه یادوم. هغه پې شروع کړه 2 میاشتې کې هغه هم قرآن شریف یاد. یو مولانا صاحب دی هغه خپل یو واقع ذکر کوي، وی ما نه 2 داسې کاره شوي دي، یو ښه دی او یو بد دی، چې دا دواړه کارونه په جون کې به د چا نه نی شوي. یو مې ښه کار کړی دی، جون کې به نه چا کړي نه به یې څوک وکړي. یو مې بد یو کار کړی دی چې اب هم په جون کې نه چا کړي نه به یې